أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورة البقرہ آیت نمبر 84 رکوع نمبر 10. وَإِذْ أَخَذْنَا او هر کله چې واغسل مونږه میثاقکم وعده کله کستا سنا لا تسفکونا چې نبتو یوی دماءکم د یو بلوینی ولا تخرجون او نبوکا گئی انفسکم خپل خلق من دیارکم د کورون خپلنا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکو وانتم تشهدون او حال دادی چې تاسو گواه وای ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه خلق یې تقتلون چې قتل ولبمو انفسکم خپل خلق وتخرجون او کاغلبمو فریقا یوډلا منکم استاسو د قومنا من دیارهم د کورون خپلنا تظاهرون او تاسو به مدد کولو علیهم د هغوی خلاف بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره وإن یاتوکم او کچری را بغل الاغوی تاسو تا اسارا قیدیان تفادوهم نتاسو بفدیه ورکول داغوی وهو محرم او حالان کې حرام علیکم پتا سباندی اخراجهم وستل داغوی افتؤمنون آیات ایمان لری ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې وتکفرون او انکار کوي ببعض د بعض کتاب فما جزاء پسد بدلا من دهاغ چا یفعلو چې کوي ذلک دا کار منکم استاسنا الا خزي مگر رسوائی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ویوم القیامت اورس په قیامت باندې با یردون چولی شی الى اشد العذاب پسخت عذاب کی وما الله وند الله بغافل غافل عما دهاغ سنا تعملون چې کوي تاسو اولئک الذین داها خلق دی اشتروا چې واغستلو الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرة په بدل د آخرت فلا يخفف بس نبش سپکول عنهم د دوینا العذاب عذاب ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد کولی شي. په دې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال د دې بنی اسرائیل سره چې په تورات کې یو بل وعده تی اغستی و داغي یاد دهانی چې دینو دی بنی اسرائیل ته کوي لکه ما قبل سبقونه کې هغه دغه ویلو کنه چې وقالو لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده چاغوی چې موږ ته به ور نرار سي د جهنم ته به موږ نزو ک زوم په شمار یو سورزي نو الته الله رب ذوالجلال و فرمایل چې تو دونه ته پوسو کې چې په دې باندې تاسو سره الله وعده کړی دی چې تاسو دونه مضبوطه خبره کوي حقیقت کې داسې نه نو الله رب ذوالجلال ورته چې وی چې په کوم سیس باندې ما تاسو نه وعده غوښتو هغه دا و چې وای اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله په اول ورځنی سبق کې چې موږ څنګه په تفصیل سره بیان
نه یو هغه سيزونو باندې واده او یو چې دینو په نننی سبق کې الله رب ذوالجلال په تورات کې د دوی نه دا وعده غوښتي و چې یو به تاسو قتل و غارت به نه کوئ، خپل خلق به چې د خپل لاس چې نه مړه کوئ، د یو بل سره چې دشمنان به نه کوي چې دا دشمنه هغه به سبب وګرځي تاسو د قتل و غارت او یو بل بچی نو بیا قتلوي او د یو بل ویني به تویوي، لہذا تاسو د یو بل ویني مت تویوي. یو تی دا وعده غوښتو په دې باندې هغه اقرار هم وکړو چې او بالکل مونږ بنه راخو. دیمه وعده تی دا غوښتو چې تاسو با چې کم کس مغلوب شي نو تاسو باغه د خپل وطن نه چې دغه بنو کاږي جلا وطن کوي بینا. او دریم وعده تی دا غوښتو وک بالفرض تاسو څوک ملګری تاسو څوک عزیز او ورور د چا دشمن سره چې دی هغه قید شي نو تاسو په شریک باندې چې دی نو را یو ځکیږي به داغه فدیه بچی دی هغه ورکوي، هغه به داغه جیل نه چې دی او دا قید نه بچی دی آزاد وي. نو گویا الله رب ذوالجلال په تورات کې د دوی سره د درې سيزونو وعده وکړه چې یو به قتل و غارت به نه کوي، بل به چې خپل ورور عزیز خپل خلق به چې د خپل کورونو نه نو کاږي جلا وطن کوي بینا. او دریم ابتدا وعده واغستل کبل فرض پتاسو کې څوک هغه د دشمن په لاس باندې قید شي نو تاسو به د هغه مرسته کوي، یعنی دا هغه د قید نه آزادوي، کاغذ باندې پیسې لګي او کفیدیه لګي هغه به تاسو ورکوي او تاسو به راخوي. وس الله رب ذوالجلال د دوی نه دا درې وعده واغسو په دې باندې اقرار وکړو. خو لیکن دا دوه سيزونه داسې و چې دا هغه د دوی د طبيعت خلاف د دوی د خواهش خلاف نو په هغه باندې عمل ونکړو. یو دا چې الله ته وعده غوښتي و چې تاسو به د یو بل ویني نه تویوي نو دوی د یو بل ویني تویو. نو مفسرین فرمایي چې په دې مدینه کې د يهوديانو دوه قبيله وي، یو تا قبيله یعنی بنو قریظه، یو قبيله نومو بنو قریظه او د بلې قبيله نومو بنو نذیر. نو قبيله جدا جدا خودوانه يهوديانو خپل منځ کې چې دینو رشته او تعلق او رشتہ دارانو د دوی به د خپل منځ کې مشت غریبان بو هر وخت بچري جنگ جګړې وي قتل و غارت بو. او په مدینه کې د مشرکین هم دوه قبيله وي، یو اوس او بل خزرج و. نو دا اوس او خزرج چې نو دوی هم په یو بل کې چې دی یو بل سره بشری قتل و غارت به او دشمنیانی به وي. نو د مدینه دوه قبيله بنو قریظه او بنو نذیر دا خپل منځ کې چې لړایانی به وي. او د مشرکین چې کم دي کم مدینه کې چې اوس او خزرج وته ویل کېږي، یو قبيله اوس او بل خزرج د دې به خپل منځ کې چې لړایانی وي. نو بیا دې چل وشو چې د مشرکینو چې کومه قبيله اوس دا معاون او حلیف جوړ شول د قبيله د يهوديانو د قبيله بنو قریظه، یعنی بنو قریظه او اوس چې کم دینو دا دوانه ملګری شول. او د يهوديانو چې دیمه کومه قبيله او بنو نذیر او د مشرکینو چې کومه قبيله او خزرج د خپل منځ کې شو ملګری شول. نو اول به د يهوديان خپل منځ کې جنگیدل، بنو قریظه او بنو نذیر چې د خپل منځ کې يهوديانو دوی به جنگیدل، مشرکین به خپل منځ کې جنگیدل یعنی اوس او خزرج. خو لیکن چې کله اوس د بنو قریظه سره ملګری شو او خزرج چې نو دا د بنو نذیر سره ملګری شولو نو دا اوس په خپل منځ کې بیا جنگیدل. یو قبيله د مشرکینو به او یو به د يهوديانو و، او بل طرف ته هم یو قبيله د مشرکینو او بل د يهوديانو دا په خپل منځ کې سکه دا به جنگیدل. نو وس الله رب ذوالجلال خو د دوی نه دا درې سيزونو باره کې وعده کوي چې تاسو به د یو بل ویني نه رخکوي. خو لیکن دوی وسه کوله کله چې به د اوس او د خزرج مقابله شروع شول نو بنو قریظه بچی دي اوبه د اوس معاون بشو او دغه شانتي بنو نذیر بچی نو دا به معاون شو د خزرج. نو جنگیدل خو به مشرکین خو لیکن دوی به هم چې معاون او مددگار په تور باندې چې خپل منځ کې حکم وعده شو دا غي موافق به یو بل سره مرسته کوله. نو دی بنو قریظه به لګیدل دی خو په مقابله د خزرج سره کوله، ولیکن دا خزرج سره چې د بنو نذیر چې کوم مددګارو هغه يهوديان به هم چې مړه کېدل. نو د یو بل طرف نه به چې څه کوله چې قتل و غارت به شروع شو نو يهوديانو به خپل لاس چې خپل يهوديان مړه کوله. نو یو واده خو دوی دا ماته کړله لا تسفکون دمائکم. او بیا به چې
چې کم به مغلوب شولانو هغه به سکړل هغه به جلاوطن کړ. دا دوه قبیله پدې کې چې کم هم دوه قبیله چې هغه غالب شو بل به مغلوب شول هغه به د خپل علاقې نه سکړل هغه به جلاوطن کړ هغه به وکړل. نو دلته چې نو دا عهد او پیمانه چې د الله رب الجلال سره هغه شو هغه ماته کړ. او دریم چې کم رغو چې تاسو قبیل فرض تاسو څوک يهودي یار عزیز هغه چرته دشمن گرفتار کی په جیل کې نو تاسو به د هغه چې فدیه ورکو دا به آزاد وي. نو دوی صرف په دې باندې چې دا د دوی نفس او طبیعت منلو نو په دې باندې دوی سو کو دوی عمل به کولو نو بیا به دوی چې دي هم به د خپل لاس چې دي دشمنی وسر وکړه قتل و غارت به وکړلو جلاوطن به شو هم د دوی د لاس به چې دي هغه به قیدیان شو او بیا به خپل منسکرا ټول به شو داغه فدیه به ورکړل هغه به آزاد کړل. نو الله رب الجلال فرمایي چې ما هم په دغه تورات کې تاسو سره د دریوانه سیزونو مبارک وعده کړی چې تاسو به وینم نه تو یوي تاسو به جلاوطنی هم نه کوي او تاسو به چې کبه تاسو کې څوک قیدیان شنو داغه فدیه به ورکوي. نو دا خو عجیب خبره ده چې دا دوه وادي تاسو مات کړل او پر یو باندې تاسو یعنی پابند یو په دی باندې عمل کوي. نو دا خو دې نه چې په بعضی کتاب باندې تاسو منه او بعضی نه سکوي انکار کوي. نو الله رب الجلال په دې کې دغه طرف ته اشاره کوي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او هر کله چې واغسل مونږه میثاقکم وعده کله کستا سنا لا تسفکون چې نبتو یوي دمائکم د یو بل ویني یعنی خپل منځ کې به یو بل ویني نه تو یوي یو دا ولا تخرجون انفسکم او نبو کاغه خپل خلق من دیارکم د کورونو خپلونه دې مواده داوا بیا ثم اقررتم تاسو په دی باندې اقرار وکړلو او دا ستا وعده د مونږ په دی اقرار وکړو دا مونږ منو وانتم تشهدون او تاسو په دی باندې سوې گواه وای. یا خدا چې پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کم بنی اسرائیل او يهوديان په دی باندې هغه هم گواہی ورکړ چې او زمونږ مشرانو چې دا وعده کړی و په دی اقرار کړو موږ په دی باندې گواہی. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو هغه خلق یې تقتلون انفسکم چې قتلول به خپل خلق الله د سر وعده واغسل لو لیکن هغه تاسو ما تکل او تاسو خپل خلق قتلول. وتخرجون فريقا او کاغل بمو یو ډله منکم تاسو د قوم نه تاسو خپل خلق يهوديان چې کوم هغه به تاسو چې دي د کورون من دیارین د کورون خپلونه تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تاسو به مدد کولو عليهم د دوی خلاف. تاسو ما تقسیم د دې لپاره وکړو چې دلته ګوره الله فرمایي چې تاسو به د خپل قوم چې تاسو کوم يهوديان دي هغه خلاف هم د نور سره چې مدد کولو. لکه بنو قریظه چې دي دا د چا ملګری دا د اوس او دغه شانتي بنو نذیر دا ملګری دا د خزرج. نو چې اوس او خزرج به چې کله یو منځ کې چې مشتو گریبان شو قتل غارت به شروع کړو نو هر د يهوديانو هر یو قبيله چې هغه خپل حلیف سره چې هغه ملګری شول نو د اوس به چې مدد بچا کول هغه بنو قریظه کولو. نو اصل کې دا بچرینو دا خپل مقابل چې کومه قبيله و د يهوديانو دا چې دي چې دا دغه خلاف چې دي دا خپل دشمن مدد کولو. الله فرمایي چې تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تاسو به مدد کولو عليهم دا غوي خلاف بالاثم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره یعنی په ګناه سره مطلب دا چې د الله هغه حکم چې تاسو ماتوي الله چې سره کوم عهد کړو هغه تاسو ماتوي نو نافرمانی شولا او نافرمانی چې داسې شری دا ګناه ده او دغه عهد د ماتولو د وجنه چې تاسو په خپل يهوديانو رونو باندې چې سو کول ظلم وکړو نو الله فرمایي چې تظاهرون تاسو به مدد کوو عليهم داغي خلاف بالاثم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره وان ياتوكم او کچري او براغل تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو تاسو به داغو فدیه ورکول. یو دا حکم وو چې د دې هم سره الله وعده غسو نو صرف په دې باندې چې نو تاسو عمل کولو او دا نه چې د الله سره دوی وعده کړی و د دې وجنه په دې عمل کوو بلکې دا د دوی د نفس مطابق او د طبيعت مطابق او اسانتیا پکې و. نو دا د الله د حکم چې تابعداري نه و بلکې دا دوی د خپل نفس تابعداري و. کبل فرض د الله د حکم تابعداري وي نو څنګه چې دا حکم دی نو دسی دا نور هم حکمونه چې تاسو به یو بل قتل نه کوئ د یو بل ویني بنه توي وای تاسو به چې دی خپل خلق د کورونو نه نو کاږي نو تاسو خو هغه چې دی هغه مو نه منله ویني هم توي کړي واغم جلاوتن هم کړله نو چې کله هغه مو نه منله او دا منه نو مطلب دا دی چې دا تاسو د الله حکم نه منئ دا تاسو د خپل نفس چې دی او د خپل طبيعت مطابق د زکات تاسو ځکه نو دا د الله حکم نه منئ بلکې د خپل نفس مطابق فیصله کوئ.
وهو محرم علیکم اخراجهم حالانکه حرام علیکم پتا سو باندې اخراجهم دا غوی وستل دا خو الله د سره عهد او چې تاسو به نه وکاګو تا الله د عهد واچ نه به وکاګو مطلب دا چې دا پتا سو حرام دي او تاسو چې هغه وکاګو نو دا خو حرام دي نو یو طرف ته هغه حرام کړو بل طرف ته چې دلته فدیه ورکوي دا واجب خبره ده نو دی وجنه الله فرمایي چې افتؤمنون آیات ایمان راوړی به بعض الكتابی په بعض کتاب باندې په بعض تورات کې چې کوم احکامات دي بعضی منه او بعضی نه منه دا یو صرف منه او دا دوه چې کوم واده دا نه منه وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعض کتاب نو صلی الله فرمایي چې پما جزاء پس سبد لدا من دها غچا يفعلوا چې کوي ذالک دا کار دا بدترین کم کار چې کوي چې بعضی حکم مني او بعضی نه مني نو بیا تاسو وایي چې دا کس سبد لدا الله په خپل بیا وایي الا خزي مگر رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې په ژوند په دنیا کې چې الله تعالی دوی ته رسوایی ورکړه کم دي چې يهود اوسېږي هغه چې د رسوایی ژوندۍ تیري خپل ملک نه لري په کم دي چې موسیږي نو البته ټیکس ورکړي جزیه به ورکړي او د نور قومونو او د نور بادشاہت لاندې به چې خپل ژوندۍ تیري د عزت ژوندۍ به چې دا يهود تر قیامت پورې نه تیري الا خزي فی الحیات الدنیا مگر رسوایی په ژوند په دنیا کې ويوم القيامه يورث قیامت يردون اچولی بشي الى اشد العذاب په سخت عذاب کې يردون مطلب واپس ګرځولي شي الى اشد العذاب په طرف د سخت عذاب کومګه با محاوره ترجمه وکړه يردون او چولی بشي الى اشد العذاب په سخت عذاب کې وما الله او ندي الله بغافل غافل عما ده غسنا تعملون چې تاسو کوي نو دا لکه دا خور الله رب الجلال د يهوديان او عمل چې دی هغه بیانې چې دوی په بعضی کتابانه عمل کوي او بعضی کتابانه عمل نه کوي نو الله ولې چې دسه سزا سب بیان کړي چې په دنیا کې به هم د رسوایی ژوندۍ تیري د ذلت ژوندۍ به تیري او آخرت عذاب چې هغه ځان لدی نن سبا د مسلمان هم دغه حالت دی مونږ چې دی کنه چې الله چې زموږ د پاره دا لکه دا غوی د پاره تورات چې دی قانون او شریعت زموږ سره پاره دا قران دی پس په قران کې ډېر داسې حکمونه دي چې پاغه باندې مونږ عمل نه کوو مونږ پاغه ته عمل ته تیار نه او بعضی سيزونه دا دي لکه اوس په مانزه کې چې دي په قران کې چې دي د مانزه حکم دي د زکات حکم دي نو په دې باندې چې دي مونږ ښه عمل کوو لیکن دا ډېر داسې حکمونه په دې کې دي چې پاغه باندې عمل نه کوو نو مونږ هم دي سيو کنه د قران نه بعضی باندې عمل کوو بعضی عمل نه کوو نو آیا مونږ دغه عذاب مستحق ګرځو کنه ګرځو امخي درس کې چې ما د وراثت هغه مسله لکشان چېړې دی وګا مونږ په دې عمل کوو مونږ عمل نه کوو خو صرف فرق داري چې په جبه باندې انکار نه کوو نور عملی تور باندې انکار کوو ولې صرف دغه خبره پاتې ده چې په جبه انکار وکړو بیا د مسلمانانو بیا څه نه پاتې کیږي په دغه ځای کې بیا مونږ هم راځو بعضی کتاب باندې عمل بس او اکم باندې چې عمل کوو هغه بس زما د نفس مطابق ده بس کې لکه شریعت وایي کنه چې ورکه خو د خور له برخه ورکه کنه دغه زما نفس زما طبيعت نه مني نه ورو او کوم دي چې زما طبيعت مني بس هغه باندې عمل کوم چې کوم دي کې نه مني نو د دین خدا معلومه شي دا زود الله حکم نه دی بلکې زما نفس چې ما ته سوې زور هغه تابعداري کوم نو په دې معاملې کې چې دینو یعنی دا ګوره چې دې باندې ما یو تاریخ کتل او غالبا تاسو ما ویډیو کنه وای کله چې د انګريزان نه دي انګريزان چې کله په دې زمون په دې پاکوهین چې کله دا مخ کې وو په دې باندې چې کله دوی قبضه وکړه وای دا انګريز چې کله دوی مضبوط شولو وای دا مسلمانان چې وای دا راټول کړل او دوی ته وی چې تاسو په خپل تاسو چې کوم دین او کوم شریعت آیا تاسو په هغه باندې فیصله کول غواړئ چې مونږه تاسو پر هغه قانون تیار کو او کنه د علاقې چې کوم رسم او رواج دي چې په هغه باندې مونږه تاسو لته نو زمونږ دا کوم چې مشران وو هغه چې مونږه پر رسم او رواج چې دینو په هغه باندې به مونږه فیصله کوو ولی پر رسم او رواج کې چې دینو د لور او د خور کومه برخه چې هغه نه و اكو د شریعت او په دې قانون او په دې قرآني فیصله کول کنه نو بیا خو هغه باغو ته دغه برخه ملاوي دله مونږ چې هغه په خوانه چې هغه رسم او رواج باندې را روان بس خور هم محرومه ده د میراث